بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د سواد نیوز ډاټ کام مینوالو زم تاسو ورور تاسو ملګری محمد زبیر خان. سلام سر د ټول مخ تاسو څنګه په پروګرام کار کوي وای دا راته وای چې نن د سیمینار من مقصد سو د دې کرونا وایرس چې کوم دی د بچاو د لپاره موږ څه پکار دي. دالته چې کوم لوکل خلک دي چې مونږ د دې په دې خبر وو چې دا کرونا وایرس څه شی دی د څنګه پیلويږي نو د سلسله کې د سواد یونیورسيټي په دې دلته کې مونږ یو سیمینار وکړو چې هغه غنه مخکې مونږ سره ډاکټر جعفر خان صاحب چې دا ډېر ډیټیل سره هغه د وایرس څنګه دی د وایرس د دې شکل څنګه دی او دا چې دی کنه هغه بارے خبرې وکړي. دا مونږ ولې کوو دا مونږ څنګه کوو چې دا د سواد دلته کې د خلک چې تقریبا په پوره پاکستان کې آر سټي کې دوی کار کوي نو کيو هم خلک الته افیکټډ خلک لکه دا چې مرګ ته نه کیږي دومره زیات نه دی موږ ته داسې هم نه دی چې موږ پینیک کریټ کو خو د بیماری راغلی دا اتیا سره نه زیات خلک په دې باندې په تقریبا اتیا ملکونو کې وځه پیلو شوی دا او دلته هم خطر ده چې دلته هم راشي او د دې پر د دې مخنیولای د پر چې خلک د دې خبر شي چې دا کورونا وایرس د څه شي د پیلويږي څنګه نو د سلسله کې موږ دا سیمینار وکړو چې د خلک خبر شي او د کې موږ ټول سنټانو ګډونو کو نو موږ هم دا خوښ ته چې تاسو دا سید ماس میډیا چې دی لکه خاص طور په موږ شکرګزار یو د جی او ټي چې دا تاسو د دې سلسله کې دا خلکو ته دا میسج ورکړي چې دا داسې موږ نه چې ډیر خطرناک شي دی خو داسې نه دی چې موږ ته ود پاتې شو. اوس که تاسو خیالي موږ ایران سره بارډر بند کړی دی پاکستان ولې بند کو چې الته نه ایران کې انفیکشن زیات شو الته کې پورا ډیر خلک د نه افیکټډ دي نو موږ ظاهرین چې کوم تللی دي هغه الته کې ایثار دي نو سکرینینګ کې یو را پرېږ دي چې کوم ټیک دی اخو راځي او خدا هغه پکاره چې موږ وساتو چې نور خلک افیکټډ نه کی نو د سره موږ د دې مخنیوي کولای شو. د دې یا ویکسین نشته خو امید دی چې د دې ویکسین به تیار شي لکه خو اوس فلحال د دې ویکسین نشته نو ځکه موږ ته احتیاط ډیر ضروری دی چې موږ احتیاط وکړو. ډیر شکریا تاسو کتونکو تاسو د وایس چانسلر صاحب خبر واوري دی هغه هم د یو خبره کوي چې یار د اویرنس لپاره داسې قسمه سیمینار چې دی دا وختن پکار دی او د کرونا وایرس د مقابله لپاره چې دی موږ به د سټوډنټان د علاقې چې کوم خلک دی هغه به موږ اویر کوو او د هغه مقابله وکړو. دا وخت زموږ سره د اسلام آباد نه چې دی یو ډاکټر موجود دی هغه چې د سیمینار کې هغه ګډون کړو دا سره خبرې ترې کوو چې هغه سوي. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. सबसे पहले तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं स्वात आने पर और ये बताएं कि जो आज का सेमिनार था कोरोना वायरस के हवाले से तो आपसे जानना चाहेंगे इस माहिर कि कोरोना वायरस है क्या चीज़, इसका इलाज क्या है. जी कोरोना वायरस एक जो है वो सांस लेने का वायरस है जो कि बेसिकली फेफड़ों को मुतासिर करता है और अगर किसी बंदे को ये इन्फेक्शन होता है तो चंद दिन के बाद उसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं. जो अलामात ज़ाहिर होते हैं उनमें से सबसे मेन अलामत है कि बुखार तवील हो जाता है, तकरीबन 1 हफ़्ता या उससे ज़्यादा देर तक बुखार रहता है. उसके बाद जो सबसे अहम जो उसकी अलामत है वो खांसी का होना है. खांसी ठीक नहीं हो रही, खांसी काफ़ी लंबी हो गई है. तो कोरोना वायरस का जो मरीज़ होता है वो जब खांसता है तो वायरस
वायरस से इसका मोर्टेलिटी रेट इतना ज़्यादा नहीं है। तकरीबन 100 में से 98 लोग ऐसे हैं जिनको ये वायरस होता है और वो ठीक हो जाते हैं, और 2% लोग ऐसे हैं जिनमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और ज़्यादातर वो लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है और उनकी पाकिस्तान में जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो 4 केसेस हैं, और ये वो केस हैं जिन्होंने ईरान का सफ़र किया, और ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि ये बाहर से वायरस अपने साथ लेके आए हैं, और अभी जो इन लोगों को है इनको बाकी लोगों से अलहदा रख दिया गया है, इनको आइसोलेट कर दिया गया है ताकि ये बाकी लोगों को ये वायरस ना फैलाएं। और अभी जो इससे बचाव का तरीकाकार वो ये है कि अभी तक तो पाकिस्तान के हालात काफ़ी बेहतर हैं, अल्लाह पाक पाकिस्तान को फर्दर इन्फेक्शन से बचाए, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो फिर लोगों को ये होगा कि वो एक तो मास्क का इस्तेमाल करें, और दूसरा ये है कि आप जो है कोशिश करें कि लोगों से हाथ मिलाना या इन्फेक्टेड सर्फेसिस को कम जो है वो टच करें, और बाहर से जब घर वापस आएँ हाथ को अच्छे तरीके से तकरीबन 35 से 40 सेकंड तक हाथों को धोएं, और कोशिश करें खाना जो है वो साफ़ हाथों के साथ खाएं। अगर आपके हाथ साफ़ नहीं है तो उनको अपने मुंह, आँख और जो जहाँ से इन्फेक्शन लग सकता है उसके पास, यानी कि मुंह के पास उसको लेके ना जाएं, क्योंकि इन्फेक्शन होगा तो सांस के ज़रिए वो बंदा भी बीमार हो सकता है। तो सफाई का खास ख्याल रखें, और कोशिश करें जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, वो भीड़ हो, वहाँ पे ना जाएं। अगर कोई ऐसा बंदा जिसमें सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह कर रहा है, तो उससे ज़रा दूर है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर تاسو پیژنګلو ما وګړو بهرال تاسو خپل پیژنګلو د کتونکو ته کې دا راته وای چې نن د سیمینار وشو په دې کې د کرونا وایرس چې کوم تاسو احتیاطي تدابیر چې کوم هغه اختیارول لپاره چې یو سیشن وشو، نو مطلب د دې مین دغه څه دی چې مطلب د کرونا وایرس د څه شي د دې لپاره چې مطلب انساني جان ته د سن نقصان دي ثابتېږي، سوال غوړې په دې وجه سره. مهرباني. اول خو تاسو چینل شکریہ. دا سیده چې تاسو له پته چې کورونا وایرل انفیکشن چې د 13 میاشتونه لکه په دنیا کې دا سرفیس شوی دی، او اسی نارملی خدا لکه نزله زکام کامن کورد چې موږ ورته هغه کورونا وایرس نه بکیدل، او دا هغه کې یو نوې ټایپ کوم ده کنه داسې لاس باندې لاس کې خودو باندې داسې مطلب آرام نشو کولی چې موږ وو چې بس دا مسله دغه ځکه ختم شوه، او اوس هم لکه زه بداوم چې د کې ډیر ځکه کوشش ضرورت دی. نن دا کوم سیمینار بنیادی مقصد دی اویرنس، لکه پریونشن از بیټر دین کیور. هغه مطلب هغه شان ریګولیټډ نه دی لکه ساينټیفیک بنیادونو باندې، نو داسې صورتحال کې د دې کوم پھیلاو دی هغه بیا ډیر زیات دغه زیات چانسز دي. نو دې حواله سره ما خیال چې اوس موږ به دا پیغام چې دی دا موږ به چې څومره خلک پارټیسپینټ وو هغه ته ما دا خبر وکړه په خپل ورک پلیس کې په خپل ځایونو کې خپل کورونو کې کوم کوم ځای کې تاسو کار کوي دغه بچاو چې کوم تدابیر دي هغه تاسو څنګه چې موږ ته په دې سیمینار کې وي هغه ټول خلک استعمالول پکار دي، او دا غي سره سره چې کته څوکله مطلب مومنت کوي بهر ته وځي بیا راشي، نو کم سے کم د 30 سکند نه ورته د 40 سکند پورې خپل لاس دی هغه په صفا صابون باندې انځلي، او کم ټیشو پیپر چې تاسو استعمالوي دا ټیشو پیپر ځای چې کم دنو هغه په صحیح طریقه باندې کوي چې هغه باسکټ ترسي چې دا غي لوي چې بل کس تاسو په فیملی کې یا د بهر چې کم یار دوستي دا غو سره تاسو مل ملاب کیږي چې هغه نه متاثر کیږي. د دې پروګرام مین مقصد هم زمونږ دا چې زمونږ د خلکو ته دا اویرنس ورسي، زمونږ د خلکو ته دا پوهه ملاوي شي چې هغه د کرونا وایرس نه مقابله
لپاره چې په دې خبره جوړ شي چې یاره مطلب د دې لپاره موږ تیاری څنګه کوو، د دې لپاره چې موږ بزن د خپل بچاو لپاره چې هغه اکټیویټیز چې کوم دي هغه به څنګه کوو. نو د دې مین مقصد هم د نن سیمینار دا و چې لکه د دې عوام کې چې هغه اویرنس راشي د مقابلې لپاره چې هغه کوټې ګامونه پورته کړي. زما د پروګرام مخ پای ته رسي، مال اجازه راکړئ. د الله په امان.